نه ما خو د سر نه وی چې دا حکومت ناکامه دی. ګرانه نه ګوره دا ناپوهه دي کمکه دي پاکستان غلطو لاسو ته تللی دی. سیاست دا زمونږ د زړو پاټو کار دی، دا د دې وړو پاټو کار نه دی. عدم اعتماد داخل شو ګوره چې دیو څنګه ګوزیږي. دا د مشرانو ښه فیصله وکړله، دا خره چې رایوځای شو. او کني پاکستان خو بیا تباه و. ګوره ټول غله رایوځای شوي دي او خو خلکو ته رایوځای شوي دي. لکه تا ته معلوم وي که زموږ پارټي خو تا ته معلومه ده څونه انصاف والا پارټي ده. پاکستان تحریک انصاف غواړو، د مدینې ریاست غواړو اورې. او امریکې ته موږ ډغرې وو، امریکې ته ډغره موږ والې ده. دا غلامان دي، دا د امریکې غلامان دي. هغې نه یېرېږي، هغې له پیسې وله رالېږي. اوس په غله راځي موږ ته به د سیاست چلخي دي. اوس په څه پوهېږي ته ګوره که چې د عدم اعتماد څنګه مسترد کی دی نه دی پوهه. مړه عمران خان پالیسي ګوره اخري بالا پورې که جنګېدو والا سړی دی. ګوره که نه یو سړی ورلډ کپ ګټي که نه نو خو کپتان دی که نه، زمونږ خان دی، زمونږ ځان دی. خو دا خبره خو ده که نه چې دا تحریک عدم اعتماد ناکامه شي او مسترد شي که نه چې بیا زموږ مخې ته ګورې غلي یا چې بیا ګورې ما ته مخې ته نه کېږي. دا خو ګوره یو عمران خان دی امریکې ته لړ وه په سپلو کې، په ساده جامو کې. ساده سړی دی، پښتون سړی دی، نر سړی دی. لکه داسې کومه کل یار هغې والته په آرام باندې ناست دي، ځان له دماغ خراب کړه وختي راسي. نو ګوره دا انګړه پیچنګ شی خو نه دی که نه، ابسلوټلی ناټ. دا موږ سره چې خوا کې ناست دی که نه دی به دوکان نه ډبه نه روچوي. ته څه دې ووایې؟ تا څه ووایې؟ خدیر خو مسترق یخ شوی ازماری چا کوس کړی د خامار د خامارو د خپل کوسه نه شي کوزوي. داسې کار دی که نه اوس خو به یخ شوي یې بس ودرېږه ما سره به سلام دوام نن نفس ګورې مکمل ونه کوي. عدالت خو خپل کار وکړو که نه. زمونږ سړی خو وزیر اعظم شو که نه. ده څه وایي چې زه به عدم اعتماد مسترد کړم نو زه به بد شم ولې د عدالتونو د څه لپاره دي. عدالت خو خپل کار د شپې وکړو. خدای دې اوس سبا کې چې زشان خبر کړو. ټوپۍ کوزه کړې ده. پارټي جوړ بدلې مونږ ته راوړي ښه. عدالت ته زور درته پته نه وه، سړی درله کوز کو. څه شي تاسو ووایئ مړ به شم خو پارټي به ګورې بدله نه کړم ښه. او ته عمران خان ته ګوره چې د عوامو په زور یې مونږ بیا څنګه دې راولو. شهباز شریف چې دی هغه وزیر اعظم دی، ستاسو سیاست تباه دی. اوس په ګوره چې څومره جلسې ښه ټول ملک ته بند دي. او بله خبره دا ده که تاسو هم بیا اسمبلۍ ته هم نه پرېږدو، الیکشن به موږ سره کوي. الیکشن داسې ګپ خو نه دی. تاسو ما پورې په دې پورې خاندئ چې عمران خان یې کوز کوه. په دې نه خاندو چې کوزې کوو، په دې خاندو چې ویز غلو. خبره باندې نه پوهېږئ د یو بل دشمنان جوړ شوي په سیاست کې تاسو له څه دي چې څوک کوزېږي څوک خېږي په دې کې ستاسو ایمه ده. په پاټو کې تاسو هغې بالته کې په آرام باندې ناستي او دلته کې د یو بل داسې د یو بل دشمنان شوي یې پې لکه پي ټي آی والا. تا ته وایم دا 3 کال تاسو حکومت وکړو چې څه وو هغه به پکې تاسو کړي وو که نه. اوس تاسو کوز شوی د حالت نه په خپل الیکشن به راشي بس هغه الیکشنو کې که تاسو لایقان یې بیا وپاس شي. لکه نون لیګ والا تاسو خو دا غوښتل که چې زموږ حکومت راشي، دا ستاسو حکومت راغی. اوس تاسو د عوامو ته څه وښایئ، تاسو داسې څه وکړئ چې عوام تاسو نه متاثره شي. تاسو راشئ نه یو بل له مخلوق سپکونه ورکوئ. د دې نه څه مطلب؟ ګوره تاسو ټول ته زه سیاست په خپل ځای باندې رهئ، ورورو دوستي کلیوالي په خپل ځای باندې رهئ. سیاست کوئ چې تاسو کومه پارټي خوښوئ هغې له ووټ ورکوئ، هغه پاس کړئ. تاسو خپل پارټۍ سپورټ کوئ، خو سپورټ داسې نه دی چې تاسو بل سترګې لاندې کړئ تاسو وایئ چې راشه دې به ما ته ملامت یې څه چل به وشي. ګوره خو ښکلې پښتانې دا د روژې میاشت ده، په دې کې ځان له ثوابونه وګټئ چې څه کېږي به تاسو مخامخ باندې ښکاري. خپل لیډر له سپورټ ورکوئ، خپل لیډر له ووټ ورکوئ. یو بل جنګ جګړه نه څه نه جوړېږي. تاسو که دلته کې یو بل مړه کړئ که نه نو په هغې باندې نه څوک کرسۍ ته خېږي نه څوک کرسۍ نه کوزېږي. او هغې ته دا پته هم نه لګي چې زما په سر باندې کوم ځای کې چا ځان مړ کړو. تاسو هسې د یو بل دشمنان شوي یې.